تیره جمعه مې ویلو چې د نبی علیه السلام لومبی واده د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها سره شوی دی او دغه وخت د نبی علیه السلام مبارک عمر 50 کاله او د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها عمر 40 کاله او د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها په خواهش باندې دا نکاح شوی و واده شوی او د الله په دې کې ډېر حکمتونه دي ډېر رازونه دي په دې کې اب انشاءالله چې ته موقع پېښه شي نو زه به یو بیان تاسو ته په دې وکړم چې د نبي علیه السلام دا زیات ودونه ولې شوي دي او لومبی واده د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها سره ولې شوی دی دا ځان له موضوع ده انشاءالله مقرر شي بیا به درته ووایم ازار چا بندې نه کولو کې وته دا مې درته ویلو چې ټول د نبي علیه السلام اولاد د حضرت خدیجې رضی الله تعالی عنها نه دی سوا د یو بچی نه چې د هغه نوم ابراهیم و دا په مدینه منوره کې پیدا شوی دی د ماریې قبطیې رضی الله تعالی عنها نه بهر کیف عمر د نبی علیه السلام مبارک چې کله 40 کالو ته تقریبا نږدې شو نو پروردگار ورته نبوت ورکه لوی منصب د پیغمبره بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے بخاری شریف کے حدیث تے کہ د نبوت نمخ کے نبی علیہ السلام بخوبون لیدل اول ما بدأ به رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحة فی النوم خشت خوبون بنبی علیہ السلام لیدل دا پیغمبری دا د الله د طرف نه یو نعمت ته دا کسبی شی نه دی او په کسب نه ملاویږي قرآن شریف کې الله فرمایي الله یعلم حیث یجعل رسالته د مکې خلق و ابو جهل هغه به ویره مشر د مکې زیمه او دا پیغمبری دی یتیم ته ملاو شوه او دی غریب ته ملاو شوه او دی کشر ته ملاو شوه مونږ کې دی کشر دی عتبه به وی سردار د مکې زیم شیبه به وی سردار د مکې زیم مالونه مونږ سره دي دولتونه مونږ سره دي او هغه زمانه کې چې کوم د تجارت اسباب وا ټول منډی او دا تجارتونه هر څه مونږ سره دي د قوم او د کلي مشري مونږ سره د پیغمبري د ته ملاو شوه الله فرمایي الله اعلم حيث يجعل رسالته الله وی کم ځای کې چې د پیغمبري دم نو دا ځای ماته معلومي چې دا مناسب د پیغمبرۍ دی او که نه دی لکه یو ځمکه ده او یو زمیندار پکې فصل کوي نو دا زمیندار هر ځای غنم نه لولي بعض ځمکه داسې چې هغې کې غنم ونوستل نو دا غنم وخوري تخم ختم کړي ویې خوري بعض ځمکه داسې چې هغه به غنم زرغون کې خو بیا هم قابله د دې نه چې د غنمو له ترقي ورکړي طاقت په دې ځمکه کې نه د زرغونتیا برابر نه شاړه ځمکه او چې کومه ځمکه د دې قابله چې دا غنم زرغونی او دا بوټې غټی او دا بار کوي او دانه مضبوطه خیجی نو زمیندار بیا را تخم په هغه ځمکه کې کوي یو زمیندار په دې پوهېږي چې دا ځمکه قابل د کاشت او دا نه ده دا قابل د زرغونتیا ده او دا نه ده او دا د فصل د کرلو ځمکه ده او دا نه ده نو رب العالمین به په دې نه پوهېږي چې دا انسان د نبوت قابل دی او دا نه دی دی د نبوت بار وړي شي او دی د نبوت بار نه شي وړی او د نبوت دا لوی طاقت دی لرلی شي او دی نه شي لرلی او بیا د پیغمبرۍ چې کوم مقاصد دی هغه مقاصد دی پوره کولی شي او دی نه شي پوره کولی نو الله وایي الله اعلم حیث یجعل رسالته وایي چې کوم ځای د پیغمبري مقرروم دا ځای ماته معلومې هر چاله د پیغمبري خو نه ورکوم دا خدا داد د الله د طرف نه یو نعمت دی او هغه ځای کې د پیغمبرۍ دا بوټي نالی چې کوم ځای ورته معلومي رب العالمین ته چې دی دا بار وړی شي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له الله نبوت ورکاو نو نبوت یو خدا داد شی دی د الله د طرف نه دی او دا خوب هم د الله د طرف نه که یو سړی وایي چې زه د خوب خشته ووینم دی په خپل سوچ خوب نشي لیدلی دی چې وده شي نو د الله د طرف نه د ده د زړه ته القا کېږي او دی خشته خوبونه یې نه او یا شیطان یې د زړه ته ناست نو هغه ورته څه وسوسې اچوي خو دا خوب که شیطاني دی او که رحماني دی دا خوب درې قسمونه دي یو ته رحماني وي بل ته شیطاني او بل ته حدیث النفس وي دا درې واړه د انسان په اختیار کې نه دي دا د الله د طرف نه دي یا د شیطان د طرف نه دي خو د الله د خپل وس پکې نشته یو سړی په خپل وس خوب لیدی شي نه چې زه د ښه خوب وینم او یا د خراب خوب نینم دا د ده وس نه دی نو دا خوب خشته خوب د الله د طرف نه دی او نبوت هم د الله د طرف نه دی وحی هم د الله د طرف نه ده دی هغه ما به الاشتراک شی دی نو نبي علیه السلام مبارک مخکې خشته ښکلي خوبونه لیدل
بخاری شریف کې راځي مضبوط حدیث دی د نبی علیہ السلام. بی بی عائشہ صدیقہ فرمایي اول ما بدأ به رسول الله صلی الله علیه وسلم الرؤیا الصالحة فی النوم، خوبونه به خشته ښکلي ښکلي لیدل. او بیا فرمایي دا خوب به څنګه و، دا به داسې و چې کوم خوب به ولید نو جاءت مثل فلق الصبح. بخاری شریف کې حدیث دی. نو فلق الصبح د سبا سره تشبیه په دوه څیزونو کې ورکوي، لکه څنګه چې سبا روښانه او واضحه دقه رنګې د خوب تعبیر به نبي علیه السلام ته واضح او روښانه د خوب په تعبیر به پوهېدم. او یا مثل فلق الصبح زموږ علما لیکي وی لکه سبا چې روخیږي نو د شپې هغه تیاره ختمه چې د سړي په دې زړه کې یو انشراح پیدا شي، یو کولوالی پیدا شي، یو انبساط پیدا شي، فراخي پیدا شي، زړه خوشحاله شي. دقه رنګې دې خوبونو باندې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم زړه مبارک به خوشحاله شو، زړه کې به انبساط پیدا شو، خوشحالي به پیدا شوه. دا د پیغمبرۍ نه مخکې خدای پاک ښیي، لکه حضرت یوسف علیه السلام خوب لیدلی قرآن شریف کې الله فرمایي خپل پلار ته خوب بیان که چې البابا انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. 11 ستوري مې ولیدل او نور او سپومې مې ولیدل چې ما ته تابع دي او ما ته سر ټیټه دي. نو پلار خو پیغمبر هغه پوه شو چې د 11 ستورو نه ستا 11 رونه مراد دي او د نور او سپومې نه زه مراد یم او مور دې مراد ده. نو که دارونه دې خبر شي چې موږ به د یوسف تابع کېږو، ده ته به سر ټیټه کېږو، نو دا درته سازش جوړ نه کړي. نو یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان ګوره ډېر لوی دشمن دی، دارونه به درته ولمسئ او سکیم سازش درته جوړ نه کړي. نو چې کله بیا یعقوب علیه السلام سره د خپلو بچو مصر ته لاړ د یوسف علیه السلام په دعوت او ملاقات لا، نو قرآن شریف کې الله فرمایي خروا له سجدا، دا ټول ورته سر ټیټه شو. نو فورا ورته یوسف علیه السلام وایي خپل پلار ته یا ابت هذا تأویل رؤیای من قبل، بابا چې ما کوم خوب مخکې لیدی دی هغه تعبیر شو. نو دې لیدل دغسې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته به خدای پاک خشته خشته ښکلي ښکلي خوبونه ښودل. دا پیغمبر سره خدای مدد کوي. قرآن شریف کې الله تعالی د ابراهیم علیه السلام په حق کې فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین، چې ابراهیم علیه السلام له مخکې ما هدایت ورکړی لاره کوټیو من قبل، د ماشوموالي نه پکې د هدایت آثار پراتو او کنا به عالمین، مونږ ته پته وه چې دکې صلاحیت د نبوت او د پیغمبرۍ شته. بهر کې زمارونو نو دا خشته ښکلي خوبونه نبی علیه السلام لیدل. نو بی بی عایشه فرمایي ثم حبب الیه الخلاء، ځان لوالی ورته محبوب شو، لکه دا پرېوته چې د خلکو نه ځان ته شم. ولې؟ ځکه قوم د کفر و شرک عبادتونو کې مبتلا دي، کافران دي او مشرکان دي او بوتانو ته سجدې لګوي او د بوتانو په نومونو نظرونه او نیازونه کوي او نظرانې ورکوي او د بوتانو په نوم باندې دا منختې کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یو ځل یو صحابي تپوس کوي، حضرت انس فرمایي دی خادم و د نبی علیه السلام، وی ما یو ځل د حضور پاک نه تپوس کړی چې د الله رسوله تا چېته د نبوت نه مخکې چېته بوت طرف ته رجحان او میلان پیدا شوی دی؟ وی نه، وی زما د ماشوموالي نه د بوتانو نه نفرت و او چېرته د بوت نظرانه صدقه دې خوړلې ده؟ وی نه. وی یو مجلس کې د ناستو او په مکه مکرمه کې یو بل کس و د هغه نوم زید ابن عمرو ابن نوفیل. دا زید ابن عمرو ابن نوفیل دا حضرت عمر فاروق د تره زوی او مشهور صحابي دی حضرت سعید ابن زید چې عشره و مبشره کې د هغه پلار و. دیم د بوتانو د عبادت نه توبه طایب شوی. یو مجلس کې ناستو او غوښه پرته وه، ډوډۍ پرته وه او دا غوښه د بوتانو په نوم باندې حلاله شوې وه. د بوتانو په نوم دا غوښه دا ذبحه شوې وه. نو چې څنګه کېښودې شوه نو نبي علیه السلام دعوت دی نو خوره، وی مې چې زه خو نه خورم، دا د بوت په نوم حلاله شوې ده. وی هغه زید ابن عمرو ابن نوفیل هم وایي چې زم د بوت په نوم غوښه نه خورم، د بوت په نوم چې کم څاروی ذبحه شوې دي دا نه خورم. نو زید پکې مشر و، نبي علیه السلام وایي زه په عمر کې کشر و. نو هغه زید وی ډېر خشته دلیل وی اوس په پړه کې هغه خبره پرته ده. هغه زید د مکې خلکو ته وی خلکه وی دا څاروی الله پیدا کړی، دله په دې وجود کې د ګرځېدو طاقت الله پیدا کړی او د چې کومه ګیا خوړلې ده دا مولا الله پیدا کړې ده. نو دا د بوتانو په نوم ولې حلاله وی؟ پکار چې د خدای په نوم دا حلاله کې. نو حضور پاک وی په خپله زندګۍ کې ما د بوت په نوم ذبیحه او حلال شی نه دی خوړلی، د هغې نه الله ساتلی. او حضرت زید ابن حارثه کوم چې د نبي علیه السلام غلام دی، یو ځل هم طواف کو د بیت الله، د بیت الله نه ګیر چاپېره بوتان پراتو. نو زمونږ به دا عادت و چې مونږ به هغه بوتانو له ګوتې وړلې، لکه اوس چې سړی طواف کوي او حجر اسود له لاس یوسي. دا یو احترام دی. دغه رنګې به دوی د هغه خپلو بوتانو احترام کو. نو ما مونږ به چې تلو نو بوتانو له هم ګوتې وړئ. نو ما یو بوت اصاف د هغه نوم و، وایي هغه بوت له مې ګوتې یوړئ. نو نبي علیه السلام منې کړم چې مه وړه ګوتې،
ګوتې ورونه وړئ. نو چې دوباره بیا پرې رالم نو ما دوباره قصدن ګوتې ور وړئ چې نبي علیه السلام به څه وایي. نو چې دوباره مې ګوتې یوړئ نو یې په سختۍ منع کړم. تا ته معلوم چې دې له ګوتې مه وړه. دا څه شیزونه دي؟ د کاڼي نه په خپله تراشی او جوړوی او بیا تعظیم او احترام کوی. دا جاهلیت په دنیا کې چې قمقل قوم دی مشرکان دي چې څوک شرک کوي د ده نه قمقل شی بل نشته دی. لوی رب چې دا ټول کائنات یې رونو پیدا کړي او د دې ټولو کائناتو د چلن انتظام یې کړی دی. هغه خدای سره شریک ګڼل او د خپلو لاس مورتې جوړول او هغې له سترګې او غاښونه او هغې له شکلونه جوړول او هغه مالک د خیر او د شر ګڼل. دا ډېر لوی قمقلتوب. شکر الحمدلله موږ په دې خوشحاله یو چې خدای زموږ په زړه کې صحیح ښکلی توحید او د ایمان عقیده اچولې ده او خدای دې په دې عقیده ژوند او مرګ نصیب وګرځولی. نو نبي علیه السلام د دې څیزونو نه به ځان ساته مکمل. نو چې کله دا خوبونه لیدل شروع شو نو نبي علیه السلام ته حبب الیه الخلا، ځان لشو، دا ورته خوښه شوه چې د دې ځان لشم. نو حدیث کې راځي په بخاري شریف کې چې ځان لشو نو کم خوا به ته غار حرا ته به ته غار حرا ته به لاړ. بخاری شریف کې په دې ړومبو صفو کې دا حدیث ته نبی علیه السلام مذکور دی. غار حرا ته به لاړ. غار حرا یو غر دی په مکه مکرمه کې، هغې ته جبل نور وایي. دا هغه غر په سر کې یو غار دی. فکان یخلو بغار حرا، هلته به ځان له به کېناسته. نو څه به یې کول؟ فیتحنس فیه، هغې کې به د الله عبادت کوم. اوس ذهن کې دا سوال راځي چې دا غار حرا ولې د عبادت لپاره منتخب کړ؟ یو سوال. دویم سوال دا راځي چې د نبوت نه مخکې نبي علیه السلام کم عبادت کو؟ څه کول؟ نبوت خو لا میلاو شوی نه دی. د لومبي سوال جواب علماو ګڼ لیکلی دي چې کوم اسان دی هغه درته وایم. وی غار حرا یو خو ځان لري او عبادت خوند هله کوي چې سړی د مخلوق نه یو پوټی لږ ځان لري او رب العالمین ته متوجه شي، نو هله عبادت خوند کوي. د دې وجې نه د شپې د عبادت فضیلت ډېر راغلی دی. تهجد ولی ځکه دې د مخلوق نه ځان لري، خلک ودي ریا پکې نه، شر شور پکې نه، نو سړی الله ته پوره متوجه وي. د خلکو مخکې چې عبادت کوي څوک به ټوخي کوي، څوک به شر کوي، څوک به چغې وایي، نو ستا توجه به د الله نه هغه بندګانو طرف ته پیدا شي. چې سړی ځان له عبادت کوي توجه صرف رب العالمین ته الله ته خشوع خضوع مزیدار. نو یو خو غار حرا ځان لري، نو ته به وایې چې ځان له ځای نه خو نور هم ډېر وکنه دی ولې غوره که. نو بعضې علما وایي وی د نبي علیه السلام نیکه عبدالمطلب دغه ځای کې عبادت کړی نو ځکه یې دا ځای خوښ و. یو جواب دا هم دی، ټیک ده. بعضې علما وایي وی دا داسې ځان له ځای چې د خلکو د رسېدو نه محفوظ و. واقعي غار حرا په هغه غر کې اوچت دی، تقریبا څه کیلومیټر یا د هغې نه کم و زیات مزل دی ورته د غر د ویښ نه چې بره خیږي. نو څوک رسېدل رسایي ورته ګرانه ده، نو سړی پکې ځان له مطمئن عبادت کوي. لیکن رونو مزیدار خشته جواب یې دا دی که تاسو لاړئ خدای بوزه او غار حرا ته ورسېدی او د هغې محل وقوع ته وکتل نو پخپله به محسوس کړئ چې دا ځای ډېر مزیدار. ولې؟ ځکه هغه ځای داسې دی لکه ته به دا جوړ دی عبادت لپاره دی. ځان له یو خشته مزیدار رکوټې غار چې نه پکې سړی ودرېدی شي نه پکې سړی سملاستېدی شي، ډډه به پکې وی او مخې بالکل بیت الله شریف ته مخامخ دی، بالکل مخامخ. سړی چې هلته کې په غار حرا کې کینې ودرېږي او یا کینې په هغه غار کې نو مخامخ بیت الله. اوس خو بیت الله ځکه نه ښکاري چې ګیټ چاپېره ته برنډې دي، خو د بیت الله برنډې اوس هم د هغه ځای نه ښکاري. نو سړی په خپله محسوسوي چې که دا برنډې نه وي نو یعنې بیت الله په نظر راته. نو داسې ځای دی چې ځان لم دی، د خلکو د رسۍ نه بچ دی، اوچتم دی، محفوظم دی او یو داسې غار دی چې ته به یې عبادت لپاره مستقل جوړ دی او مخامخ د بیت الله شریف ښکاري. نو دا ځای نبي علیه السلام دې دپاره منتخب کړ چې دلته به عبادت هم کوم، د باران نه محفوظ، د نور نه محفوظ او سړی پکې سملاستېدي هم نه شي چې ناست دی چې پوره د الله عبادت پکې وکړي او مخامخ بیت الله ښکاري او د بیت الله کومه کونه مخامخ ورته ښکاري چې کومه کونه د بیت الله د حجر اسود والا کونه ده، بالکل د حجر اسود والا ګوټ ته مخامخ غار حرا په مکه مکرمه کې دا غار دی په جبل نور کې مخامخ. نو دې کې به عبادت کوو. بیا عبادت یې څه کړی دی؟ فیتحنس فیه، عبادت پې کوو. عبادت یې څه کوو؟ څوک وایي د ابراهیم علیه السلام د دین څه بعضې آثار پاتې نو لګیا دی په هغه طریقو باندې د ابراهیم علیه السلام د دین چې کوم آثار دي نو هغې آثارو مطابق عبادت کوي. بعضې علما دا وایي. څوک وایي نه د نبي علیه السلام مبارک عبادت سو الهامي عبادت و. رونو دا خبره ذهن کې واچوئ چې پیغمبر د نبوت نه مخکې ولی خامخا دی، ولایت خو شته، نبوت نشته ولایت شته، ولی ته الهام کېږي د الله د طرف نه. ګوره خوبونه به یې لیدل تر دې حده پورې. بی عائشہ صدیقه فرمایي یو حدیث دی په مسلم شریف کې په صحیح سند دی
مسلم شریف مضبوط سند سره دا حدیث منقول دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم بی عائشه ته فرمایي وی عائشه وی اغه انی لا اعرف الحجر انی لا اعرف الحجر الذي كان يسلم علي قبل النبوه وی اغه کانه چې د نبوت نه مخکې به په ما سلام اچاو وی هغه ما ته معلوم دی. انی لا اعرفه الان وی اوسم ما ته معلوم دی هغه کانه. او یو روایت کې داسې دي چې زه به کله د دې کاڼي مخکې را تېرېدم نو دې کاڼي به ما ته په بلند اواز ووایي السلام علیک یا رسول الله، اواز به یې راته وکړه. په صحیح مسلم کې دا حدیث موجود دی او په مضبوط سند موجود دی چې الله رسول په دا دې سلام نو ګوره دې آثارو ته ګوره د نبوت نه مخکې کاڼي پې سلام اچوي په نبي علیه السلام، کاهنان خبرونه ورکوي او خشته خشته خوبونه ویني نبي علیه السلام مزېدار مزېدار. نو چې دا څیزونه الله القا کوي انسان ته خوبونه ویني نو د عبادت الهام به مو ته په زړه کې کوي چې په دې طریقه عبادت کوه، دا طریقه عبادت کوه، په دې طریقه عبادت کوه. نو په هغه طریقه نبي علیه السلام په هغې کې عبادت کوه. او یو روایت کې د یتحنسو په دې یتحنفو دی فیتحنفو فیه. او دین حنیف هغه دین دی چې کوم د ابراهیم علیه السلام دینو. یو حدیث پاک کې راځي الانبیاء کلهم اخوة بني العلات وی انبیاء ټول علاتیرونه دي ابهم واحد و امهاتهم شتا وی پلار یو دی او میندې جدا دي. علاتیرونه هغې ته وایي چې پلار یو او میندې جدای دي ته علاتیرونه وایي په عربی کې. نو وی ابهم واحد د ټولو پیغمبرانو پلار یو دی، امهاتهم شتا میندې جدا دي. مقصد څه شروع؟ مقصد دا چې عقیده د ټولو پیغمبرانو یوه ده، اصول یو دي. اصول آدم علیه السلام نه د نبي علیه السلام پورې چې څومره پیغمبرانو عقیده د ټولو مشترکه ده، فرق پکې نشته. اصول د عبادت یو دي، مونځ هغې ټولو پیغمبرانو منځونه کړي دي، اصل دا شو. ټولو پیغمبرانو زکات ورکړی دی، عبادت بدني مالی دا اصول دي. او فروعات چې دي فروعات فروعي مسائل د هر پیغمبر بیا جدا دي. لکه د مونځ طریقه د نورو پیغمبرانو جدا وه او زمونږ د مونځ طریقه جدا ده. اوقات د نورو پیغمبرانو جدا او زمونږ جدا دي. نو یتحنفو د بل روایت کې دین حنیف دا د ابراهیم علیه السلام د دین نوم لکه زمونږ د دین نوم چې څنګه اسلام دی رضیت لکم الاسلام دینا. نو د ابراهیم علیه السلام د دین ممکن ده چې الله ورته الهام کو القام کوله او بعضې آثار د ابراهیم علیه السلام د دین پاتې وو د هغې مطابق هم لګیا او رب العالمین ورته په خوبونو کې یا په زړه کې القا کوله ولایت فعلې د هغې مطابق نبي علیه السلام عبادت کو. خفه یتزودو ځان سره به یې توخه وړله، توخه به یې وړله چې توخه وړي دا ولې وړي توخه خوري بس توخه ځان سره وړي. دې د وروڼو یو بله مسله معلومه شو. بعض خلک د رهبانیت والا عبادت کوي لکه عیسایان او د هغوی پادریان او د هغوی هغه خاص خلک نو هغوی ډوډۍ نه خوري، ودونه نه کوي. دا په اسلام کې شدیده ګناه ده. لا رهبانیت فی الاسلام، قرآن شریف د دې نه ګورې منع کړې ده. اوس نبي علیه السلام ځان لده بعضې خلک د دې نه یو خبره معلوموي لکه اوس هم یو سړی بلاړ شي او په یو جونګړه کې او په یو غار کې به 40 ورځې چله وباسي او عبادت به کوي. نه اوس چې چله وباسي په جومات کې به کښېنئ یا اوس که ته عبادت کې اعتکاف کې په جومات کې به کښېنې، شاړې ځمکې ته غرونو ته ځنګل ته به نه ځې. ولې؟ نبي علیه السلام تللی دی وایي ته ما منې کې. نبي علیه السلام چې کوم وخت کې تللی دی او دغه چلې نبي علیه السلام ایستلې هغه وخت کې منځونه لا فرض نو په نبي علیه السلام او نه د جمع د منځ حکم راغلی و. اوس په تا منځ فرض دی او د جمع منځ در باندې بنا بر یو قول واجب دی یا سنت مؤکد دی او د جمع د منځ ثواب د ځان له د منځ په نسبت یو په 25 یا په 20 چنده زیات دی. نو چې ته ځان له اوس په غار کې کښېنې یا په جونګړه کې کښېنې او د جمع منځ در نه پاتې دی نو ګټه دې وکړه که تاوان دې وکړه. نفلي عبادت کیل تا سنت مؤکد دې پرېښودل، بنا بر یو قول واجب عبادت دې پرېښود، د جمع د منځ لوی ثواب د نه پاتې شو. نو دا په شریعت کې هغې شریعتونو کې جایز و، زمونږ په شریعت کې منع دی. هغوی به ودونه نه کول او زمونږ په شریعت کې نبي علیه السلام د واده حکم کړی دی چې باقاعده وادو کې تزوجو، حدیث کې راځي ودونه وکړئ. او من رغب عن سنتي فليس مني، النکاح من سنتي، زما د طریقو یو طریقه ده. چا چې له دې نه رغبت وکړو رهبانیت طرف ته میلان وکړو وایي دا زما طریقې والا نه دی. نو نبي علیه السلام توخه وړله، دې نه بله معلومه شوه توخه به ځان سره وړې، ځان سره یې توخه باقاعده یې وړه. او حدیث کې راځي چې کله به موده تېره شورا به نغې بیبي خدیجې ته به پته وه چې نبي علیه السلام سره به اوس توخه خلاصوي، نو حضرت خدیجې رضی الله عنها به ورسره توخه وړله. توخه به یې سو ستوان به ستوان عموما اوبه به یې بتکي کې به یې ځان سره اوبه یې وړی. قسم دی سړی حیران شي چې د خدیجې رضی الله عنها د حضور پاک سره څونه محبت الله ولې انتخاب کړی دی او څومره تکلیف یې برداشت کړی دی. د دې زمانې ښځې به داسې ونه کړي. سړی چې طاقتمند سړی وي نو غار حرا ته نشي ختې، ګران کار دی. په زرو دمو به خېږي، په سلو نه په زرو، هر 2 قدمه پس به کښېنې، ګران کار دی.
نو ما وی خدای مونږ نشو خطې ځوانان یو تکړه یو او بیبي خدیجې سره به د اوبو بتکې مو او ستوان او خوراک به م ورسره او د دې ویښ نه هغې سره پورې نبي علیه السلام پسې وړلي داسې بیبي والا خدای پاک ورکړی وه نو توخه به ورسره پرته وه په هغې به یې خپل ګزر اوقات کو نو چې 40 کاله ته عمر ورسېد نو رب العالمین نبوت والا ورکړه په سوین تاریخ نبوت میلاو شو نو علما پکې لږ اختلاف کوي څوک وایي نبوت دا د ربیع الاول په 8 تاریخ میلاو شوی دی ځکه پیدایش د نبي علیه السلام د ربیع الاول په 8 تاریخ ما درته ویلي چې اختلاف شته څوک 9 یادوي څوک 8 او 12 ربیع الاول هسې مشهور دی د ولادت تاریخ دا هیئت دانانو رد کړی دی ځکه د نبي علیه السلام چې کوم د پیدایش ورځ ده دا په 12 نشي راتلی هغه حساب کتاب یې لګولی دی نو سن 8 ربیع الاول ولادت شو او سن 8 ربیع الاول دا بیا نبوت میلاو شو نو 40 دن پوره شو او بعضې حضرات وینه په رمضان 19 تاریخ نبوت میلاو شوی دی نو بیا تقریبا 40 کال او 6 میاشتې تقریبا ترېنه جوړېږي بهر کیف نبی علیه السلام دا واقع په خپله ذکر کوي دا د حضور پاک د خولې مبارکې وینا ده وی زه ناستم په دې غار حرا کې او دې کې یو څو کسان راغلل زه یې راپاڅولم د خپل ځای نه لومبې خو یې زما شق صدر وکړه هغه کومه سینه مبارکه چې شلی ما درته مخکې بیان کې ویلي چې 4 ځله د نبي علیه السلام شق صدر شوی دی سینه مبارکه ورته سیرله شوې ده یو چې کوم وخت بیبي حلیمې کراو دویم د نبی علیه السلام عمر 10 کاله او دریم چې کوم وخت نبوت ورته میلاویږي او څلورم چې کله نبی علیه السلام د معراج په سفر ته دا 4 کرته دا شق صدر شوی دی نو نبی علیه السلام یې په خپله ذکر کوي بیهقي په دلایل النبوت کې دا واقع ذکر کړی ده او جلال الدین سیوطي په خصائص کبرا کې دا واقع نقل کړی ده دا د نبی علیه السلام زبانی ده وی 2 کسان رالل وروسته بیا حضور پاک فرمایي یو حضرت جبریلو او یو حضرت میکائیلو وسره نور فرشتیم دي نو یې دې پاسولم نو یې زما دا سینې دې ځای کې وشلوله او زما زړه یې ووینځه د زمزم په اوبو باندې وی سامان یې ټول د جنت نه راوړی دی او بې د زمزم استعمال کړي دي دا ګورېرونو د عام عادت خلاف کار دی ښه دا د عقل نه بار دی او د عادت نه باره خبره ده نو زمونږ د عقل او د عادت نه چې کوم شی بار هغې ته معجزه وایي لکه د کاڼي خبرې کول څوک مني چې کاڼي به خبرې وکړي کاڼي خبرې د نبي علیه السلام سره دې ته معجزات وایي یو د عقل او د عادت نه خلاف کار چې د یو نیک صالح مسلمان نه صادر شي نو هغې ته کرامت وایي او د عقل او د عادت نه خلاف کار چې د پیغمبر نه صادر شي هغې ته معجزه وایي یو ټکي باندې م پوه بعضې وخت یو اکسیډنټ وشي یو سړی پکې بچ شي چې ته تپوس له ورشي نو څه وایي وایي بس په معجزه ناته ورسې بچ گئے هلکه ته پیغمبر یې څه چې معجزانه طور پر بچ گیا دا غلط خبرې دی معجزانه طور صرف پیغمبر له راځي دا ووایه چې الله مې مدد وکړه یا غیبي طور خدای بچ کړم موږ خلک څه وایي یاره جي بس د خدای یو معجزه وه نو دا زر وایي که نه وایي هلکه څنګه بچ شوې یاره بس یو معجزه وه نو ته پیغمبر یې معجزه خو په اصطلاح کې د پیغمبر سره خاصه ده نو دا د اصطلاح نه ځان ساتئ دا به نه وایي چې معجزانه اخبار کې به م غټ سرخي به لګېدلي معجزانه طور پر بچ گئے معجزانه طاقت معجزه صرف د پیغمبر سره ما سوا د پیغمبر هغې ته کرامت ویلی شي دا الله مدد ورته ویلی شي معجزانه لفظ به نه استعمالی دا د شریعت په اصطلاح کې صرف د پیغمبر هغې کارونو ته وایي چې د عادت او د عقل نه بار صادر شي نو دا هم د عقل او د عادت نه بار خبره ده سینه شلیږي وینه ترې نه بیږي او سینه بغیر ګنډلو بیا پیوس کېږي او زړه انځلې کېږي نو سامان ټول د اپریشن د جنت نه راغلی دی نبي علیه السلام وایي او اوبه د زمزم استعمال شوي دي علما د دې نه معلوموي چې د زمزم د اوبو نه برکتي اوبه په جنتونو کې هم نشته د حوض کوثر نه هم دا غوره دي ولې که نورې اوبه د دې نه بهترې وې نو د نبي علیه السلام د زړه د مبارک د انځلو دپاره بیا هغه اوبه راوړی وې چې سامان د جنت نه راوړي نو هغه یې راوړی وې که نه د زمزم په اوبو یې وینځه او د زړه سره داسې پوټې غوندې لوتله وه وی هغه یې ترې لرې کړه ویې غورځوله او نبي علیه السلام ته یې اورئ وی دا د انسان په زړه کې د شیطان د ناستې جالې چې دا ترې لرې کړو ختمه کړو او یو کاسه وه د سرو زرو چې هغه د ایمان او تللی کېږي نو څه جوابونه علما نورم ورکوي خو مضبوط جواب دا دی چې د دې عالم اعراض چې دي چې هغه نه محسوس کېږي او نه په لاس کې نیولې کېږي نه تیلی کې اچولی شي دې له به وجودونه وي په هغې عالم کې هغه شکلونه به یې راوالي په تله کې به یې واچوي نو ایمان او علم هم یو شکل لري لکه حدیث کې پاک کې راځي وي ما له پی وسکل او چې کوم رانه زیاتي شوه مې حضرت عمر له ورکړل نو صحابه ته تپوس کې د الله رسوله تعبیر یې څه دی وایي دا علم دی ګوره علم یې د پیو په شکل نبي علیه السلام ولید یا د قیامت پر ورځ ګډ به راولي یحیی علیه السلام له به چاړه ورکوي به حلال کړي الله به دا مرګ دی لال ختم شو نو مرګ د ګډ په شکل کې ولیدلی شو وی زما رګونه پې ډک شو او یو مهر ورسره و زما په دې زړه د پاسه یې ولګاو او بیا یې په لاس راښکه سینه مې بنده شوه وی یو غیبي تله راله
دا حدیثم په خصائص کبرا کې جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه په مختلفو سندونو راوړی دی. یو سند نه دی، ګڼ سندونه یې ولا راوړی دی. دا یې ثابت کړی. غیبي تله راله، نو یې یو چابلي کې ودرولم او بل چابلي کې بل سړی ودرو، نو زه پې دروند شم. نو بیا کسان غیبي راتلل، هغه یې زیاتول. اخوا 10 شو دې خوازه شم، نو بیا زه دروند شم. اخوا 20 شو دې خوازه شم، بیا دروند شم. اخوا ته 10 به زیاتول، اخوا 100 شو دې بل طرف ته زه شم، زه پې دروند شم. نو دا یو فرشته دې بل ته وایي چې بس مې تله، که دا ټول مخلوق د دنیا د سره په یو چابړي کې واچو دې بل طرف ته، دې به په هغې دروند شي او دې به پې وزندار شي. دې نبي علیه السلام مبارک د خپل د پیغمبرۍ د نبوت هغه مرتبه ښودله. بلکې بیهقي په دلایل النبوت کې یو قول نقل کړی او په صحیح سند یې نقل کړی. ځکه بیهقي وروسته لیکي هذا سند جید اعلی سند دی، مزیدار سند دی. وی چې کله ما ته د اقرأ باسم ربک الذي خلق د آیتونه تلاوت شو، نو جبریل علیه السلام بشرني بالنبوة، ما له د نبوت زیری راکړه چې تا له خدای پیغمبري درکړه. خدای به پوره کوي انشاءالله. بهر کیفه خبره مې دې پورې کوله رونو چې جبریل علیه السلام د ډېر کارونو نه فارغ شو، نو نبی علیه السلام ته وفرمایه وویل چې اقرأ ولوله لوله سو لوله. نو بعض علما یو حدیث نقل کړی دی چې د ریخمو په کپړه کې ورته دا آیتونه راوړي، دا 15 آیتونه، او د ریخمو دا کپړه ډېره مزینه کړې وه، په هغې کې ورته وي اقرأ ولوله. نو جواب اسان شو، ما انا بقارئ. بخاري کې راځي ما چې زه خو لوستونکی نه، د عمومي ما خو نه سکول ویلی دی، نه مې کالج کې سبق ویلی دی، نه دارالعلوم او نه په مدرسه کې. خو دا روایت یو پوټی کمزوری دی. مضبوطه خبره دا ده چې جبریل علیه السلام په یاد ورته لګیا دی. دا مضبوط حدیث دی چې اقرأ لوله، چې زه درته کوم څه ویم دا ما سره لوله. نو نبی علیه السلام وتی ما انا بقارئ. نو دلته اوس ته مونږ طالبان سوال کوي چې نبی علیه السلام خو عربي دی او په عربو کې فصیح ترین او بلیغ ترین شخصیت دی، نو دی ولې لوستل نشي کولی؟ لکه زه تا ته یم بچې ما سره لوله، یا رورې شابه ما سره لوله، نو ته پښتون یې او زه راته پښتو ویم، نو پښتو لوستل څه ګران خو نه ته خو یې ویلی شي. نو نبی علیه السلام عربي و او فصیح بلیغ شخصیت دی او د ژبې نه هم ښایسته ښکلې مزیدار صفا ژبه لري. نو چې جبریل علیه السلام ورته چې ما سره لوله، نو نبی علیه السلام ولې وایي چې ما انا بقارئ نشم لوستلی؟ دا ولې وایي؟ وایي دا په نبی علیه السلام هیبت راغی. بعضې وخت په انسان هیبت راشي، ولې دومره ځان له غار دی او غر دی او دومره فرشتې دي مو لیدلې او سینه مبارکه هم اوښلېدله او وزن هم پکې وشو او ناشنا خلک هم او جبریل علیه السلام هغه خپل قوت او طاقت هم شته او میکائیل علیه السلام دی، نو په نبی علیه السلام هیبت راغلی دی. د هغه هیبت ته وجې نه لوستل نشي کولی. او که ته وایې چې دی خو دغه وخت خدای نبوت ورکړه، نو دا یره پې ولې راغله؟ په پیغمبر یره ولې راځي؟ نو یره د نبوت سره څه منافي شی نه دی، دا راځي. حضرت ابراهیم علیه السلام متعلق قرآن شریف کې الله فرمایي چې کله هغه فرشتې راغلې د لوط علیه السلام دا قوم د عذاب دپاره، نو ابراهیم علیه السلام ولا زر فورا قرآن شریف کې الله فرمایي فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، یو سخی یې وله رویت کړ. نو چې ویې کتل چې هغوی خو خوراک نه خوري، هلکه دا څه غله ډاکوان چتني. نو ابراهیم علیه السلام اوجس فی په زړه کې یره راغله. نو قرآن شریف کې الله وایي فلما ذهب عن ابراهیم الروع، چې بیا فرشتو ورته وایي چې موږ خو د الله فرشتې یو، تاله د زوی زیری درکو او د لوط علیه السلام قوم هلاکو. نو د ابراهیم علیه السلام نه یره لاړه. نو یره خو په انسان راځي. پیغمبر د ډېر لوی شخصیت دی، د خدای نه لاندې د مخلوق نه پورته مرتبه لري، خو انسان خو دی که نه، یره پې خامخا راځي. غاښونه د نبي علیه السلام مبارک شهیدان شو، یعنې زخمیان شو په احد کې، تبه پې راځي، ټوخی پې راځي، بیماري پې راځي. انسانیت او بشریت خو په پیغمبر کې شته ذاتي طور. نو یره پې راله. یا بل ځای کې راځي چې موسی علیه السلام کوم وخت کې امسا وغورځونه، نو هغې نه مار جوړ شو، نو رستو شو ته. نو الله ورته لا تخف، مه یریږه، انه لا یخاف لدی المرسلون، زما په مخکې پیغمبران ولې یریږي؟ نو دا طبعي یره په انسان راځي، دا د نبوت سره هېڅ قسمه منافات نه لري. خامخا یره په نبي علیه السلام راله. نو ما اقرأ نشي ویلی. نو حدیث کې راځي د بخاري چې جبریل علیه السلام ځان ته راته راغوست، فغتني، ځان ته یې راته راغوستلم، زور یې راله راکړ. نو بیا وایي اقرأ لوله. اوس چېرته لوستی شي؟ مخکې خو صرف د ملاقات یره وه، اوس خو پکې زور راغی. جبریل علیه السلام ملک دی، فرشته ده، هغه ملکي قوت او طاقت د نبي علیه السلام په وجود کې وردننه کوي. وی اقرأ، بیا وایي ما انا بقارئ، اوس چېرته لوستی شم؟ نو دوباره بیا زور ورکړه، بیا وایي اقرأ، وایي نشم لوستلی. نو درې باره بیا وله زور ورکړه، درې زورونه یې وله ورکړل. نو بیا ورته اقرأ باسم ربک الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. خرونو دا زور یې ولې ورکو؟
د زور سره جبریل علیه السلام کوشش کوي چې ما له خدای پاک کوم وصف را کړی دی او زما د سینې نه هغه نبي علیه السلام طرف ته منتقل شي. د دې اثرات ته یو څو مثالونه ښیم چې ستاسو ذهن نه شبهه ختمه شي. یو سړی راغی نبي علیه السلام ته مخامخ کېناست. چې کېناست دا سړی نبي علیه السلام ته چې زه مسلمانېږم. پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي ډېره ښه ده. وی صاحب یو ګناه ده د هغې نه ګورې نشم صبرېدی. مسلمانېږم خو د یوې ګناه نشم صبرېدی. ماله به په دې اسلام کې د زنا اجازت راکې. صحابه یې اوه اوه اوف اوف دا څه کې د نبي علیه السلام په مخ کې دا خبرې کې. قسم د رسول الله مبارک خدای پاک عجیبه شخصیت پیدا کړی. د دې سیرت مقصد ګورې دا دی صرف قصې نه دي. ټیک ته ځان هم خبرول پکار دي د خپل پیغمبر د حالاتو نه پکار دی چې موږ خبر شو. لیکن غټ مقصد د سیرت دا دی چې موږ د رسول الله مبارک په تعلیماتو عمل وکړو زده کړو. هغه اسوه حسنه ده چې هغه اخلاق ځان کې پیدا کړو. نو نبي علیه السلام مسکې شو رانږدې شه قرب چې رانږدې یې کړه نو بهترین انداز باندې اوس پوهیږي. وی تحبه لاختک وی دا بدعملي به خور له خوښه کې چې ستا خور سره یې څوک بدعملي وکړي. وی نه قربان فداک ابي مور پلار مې درنه قربان نه به یې زه خپلې خور له خوښه کړم او نه به یې بل څوک خپلې خور له خوښه کړي. وی تحبه لامک مور له به دا ګناه خوښه کړي. وی نه د الله رسوله قربان نه زه مور له خوښوم نه به یې بل څوک خوښه کړي. وی لور له به یې خوښه کړي ښځې له به خوښه کړي یو یو ورته شماري. وی د الله رسوله قربان نه به یې زه ښځې لور له خوښه کړم نه به یې بل څوک خوښه کړي. بس سړی پوه شو که نه چې زه دا بدعملي کوم نو چا سره به کومه یا به د بل چا خوري یا به د چا لوري یا به د چا موري یا به د چا ښځی. نو چې خپلې له نه خوښوې نو بل له ولې خوښوې. وی غلی شو. نبي علیه السلام څه چل وکړه په دې سینه باندې ورته لاس مبارک داسې راښکړه او اللهم طهر قلبه خدای زړه والا پاک کړي دې سړي له واحسن فرجه او اندام هم والا پاک کړي. صحابي وایي چې د نبي علیه السلام لاس زما سینې ته ورسېده. په ترمذي شریف کې راځي چې د نبي علیه السلام لاس زما سینې ته ورسېده. وایي قسم د شهوت ختم وتښتېده او وایي د دې نه پس داسې زما نه شهوت لاړ چې زما به خپلې بیبي ته د ضرورت هغه ډېر کم ضرورت پېښېده. پردو خلکو ته خو مې د سر نه د ګناه هغه توجه بلکل ختمه شوه. دا یوه شو. دویم مثال دله در کوم. حضرت جریر ابن عبدالله بجلی نبی علیه السلام لیږه چا یو کعبه جوړه کړې وه د بیت الله په مقابله کې په یمن کې. نو دی یو لیږه وی لاړ شه او لښکر دله در کوم دا کعبه د بیت الله مقابله کې روانه کړه. حضرت جریر ابن عبدالله ورته وایي وی صاحب زه په اس نشم ټینګېدی. وی چې په اس کښېنم را پروزم. وی دلته راشه. نبي علیه السلام وله په شا لاس کېښود او دعا یې ورته وکړله او وی د نبي علیه السلام د لاس لګېدو سره زما په وجود کې داسې طاقت پیدا شو چې تر مرګه پورې ما نه بهترین شاه سوار بل نشته او د اس نه بیا چېرته نه یم پرېوتلی. دا دوه شو. دریم مثال به دله درکړم. حضرت ابو محذوره رضی الله عنه وایي وی نبي علیه السلام چې کله مکه فتح کړه او طایف او حنین دا علاقې فتح شو نو پیغمبر علیه السلام را روانو نو وی زمونږ د کلي په خوا کې دمه واچوله. دې د مکې سره خوا کې یو بانډه کې اوسېده. وی د مانځه وخت شو نو وی مؤذن لګیا دی بانګ وایي. نو وی زه یم یو څو ماشومان نور دي مونږ د هغه بانګي پیښې کولې چې څنګه چغې وي هغسې چغې مو والې پیښې به م کولې. وی نبي علیه السلام صحابو ته یې منډه کړې دا ماشومان راونیسئ. وی نور ته وتښتېدل او زه یې راټینګ کړم. وی چې څنګه یې بوتلم او پیغمبر علیه السلام ته یې مخامخ کېنولم. وی ما ته وی شابه دا بانګ وایه چې پیښې دې کولی هغه زه ووایه. نو دی وایي دا د الفاظ دي. وی زما دغې وخته پورې د نبي علیه السلام او د بانګ نه ډېر لوی نفرت و. ډېر نفرت مې وی ما ته وی شابه وایه. وی شروع مې وکړه. وی یارېدم که مې نه کوله او مې نه وهي. شروع مې وکړه خو نفرت مې نو پیغمبر علیه السلام دا لاس را واغېسته او زما په سر یې کېښود او زما په دې مخ یې داسې راښکه او د دې مخ نه لاندې لاړ زما دې سینې لی دا لاس را ورسو مبارک. وی د حضور پاک د لاس یخوالی مې په داړه کې محسوس کړه او وی د لاس لګېدو سره راته خدای بانګ خوښ کړه. نو شهادتین په نبي علیه السلام دوه ځله وایي. زمونږ د طالبانو ته ترجیع وایي په اذان کې. یو ځل وی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله. دی په یو ځل وی دوباره په بیا وایي. وی څنګه حال دی؟ وی صاحب بیا ایمان راته ښایه. هغه ابو محذوره خدای مسلمان کړ. نو د مکې مکرمې مؤذن یې مقرر کړ. وی د مکې مکرمې مؤذن مې ته مقرر کړ. دا بل شو. د دې ډېر زیات مثالونه دي. د دې تاثیرات وي دا روحاني اثر او روحاني تاثیرات وي. نو جبریل علیه السلام نبی علیه السلام ځان ته 3 ځله راته راباسي دې دپاره چې هغه د ملکیت څه ناسه طاقت د نبی علیه السلام دی. ولې اوس به ملاقات جبریل سره بار بار کېږي. نو چې بار بار کېږي نو هر وخت په ده داسې یره راځي نو قرآن شریف سره به څه کوي؟ دا خو وحی ده. نو هغه خپل طاقت او قوت یې وردننه کو. زمونږ بعضې علما د هغې یو اوږد 3 نسبتونه دلته ذکر کوي. نسبت انعکاسي، نسبت القایي او اتحادي وغیره. خو هغه تفصیل د طالبانو سره تعلق لري نو درته نه وي. دا 3 زورونه نبی علیه السلام ورکړه ورته اقرا. ګوره وروڼو لومبی قرآن شریف دا 15 آیتونه دي.
در حقیقت لږ به یو فوټې دلته سوچ کوو 5 آیتونه دي 4 علمونه دي ګورئ لومبې 4 علمونو ته اشاره کېږي ظاهر کې خو موږ ته 5 آیتونه ښکاري یو زموږ پښتانه چې ورته ناظره وایي نبی علیه السلام ته وایي اقرأ ما سره لوله نبی علیه السلام ورسره لولي موږ دا ماشومانو ته چې سبق ښایو نو موږ ورته څه وایو ناظره ورته وایو چې دا پښتانه ورته خوینده وایي او دا ښځې مو ته په خوینده وایي په خوینده وایه په ناظره وایه دا ناظره شوه د قرآن لوستل دا یوه شوه دویم وایي ما سره وایه ما درته ویلو چې راجح روایت دا دی ما سره وایه چې زه ویم نو حفظ په یادو ورته یادی کاغذ یې ورنکړه چې دا ځان سره کور ته 100 د دې نه وایه حفظ ته ثابت شو او نبی علیه السلام ته به همدقسې قرآن شریف چې څنګه جبریل علیه السلام تلاوت که نو یادېده به ورته دریم عقایدو ته اشارت شو اقرأ لولا بسم ربک الذي خلق ګوره لومبې آیت الذي خلق دا هغه ذات نوم واخله چې هغه د دې ټولو کائناتو خالق دی دا د عقیدې لومبې باب شو چې کوم ذات دا ټول کائنات پیدا کولی شي په تا کې د لوستو طاقت هم پیدا کولی شي چې کوم ذات د نیست نه هسته کائنات وجود ته راوستی شي نو تا کې بغیر د مدرسې او د سکول او د کالج د سبق ویلو نه مضبوط فصیح بلیغ او یو بهترین معلم د انسانیت د نه الله جوړولی شي او خدای پاک وکړله زم دا غار حرا ولې خدای منتخب کړه دې کې الله یو بل حکمت ته اشارت کوي چې د دین ښودل نه بلډینګ غواړي نه لویه مدرسه غواړي او نه لوی دارالعلوم غواړي که لویه مدرسه یي لوی بلډینګ یي لوی دارالعلوم او لنګر او هاسټل وغیره هر څه پکې وي نو ټیک ته فایده به یې ډېره زیاته وي خو که یو سړی وایي زه دین بل ته رسول غواړم او دې په یو شال ځای کې هم کېناسته او د دین کار یې شروع کړه او په یو شال جومات کې هم کېناسته او د دین کار یې شروع کړه نو رب العالمین به د ده نه مخلوق ته ډېر لوی خیر ورسوي ګوره غار حرا کې د انتخاب شو او لومبۍ خبره عقیده ده بنیاد د انسان د عمل عقیده ده ګورې که عقیده دې بربادی او ته ډېر منځونه هم کې او ډېر نفلونه هم کې او ډېر تهجدونه هم کې نو ګورې دا د خدای په نیز د ماشي د وزر برابر قیمت نه لري الذي خلق او مفعول به نشته را طالبان پې پوهېږي دې نه وروسته یو مفعول غواړي الذي خلق دا نه چې خلق السماوات اسمانونه پیدا کړل یا خلق الارض مکې پیدا کړه یا خلق الانسان انسان یې پیدا کړه دې کې تامین ته اشارت دی چې د ټول مخلوق خالق څوک دی رب العالمین نو چې دومره لوی ذات دی اده سره او د هغه نوم بسم ربکه د مدد دپاره د بېل استعانت دپاره ده د الله د نوم مدد ځان سره واخله چې کوم ذات د کائناتو خالق دی تا کې د وینا طاقت او د معلمیت د انسانیت د معلم طاقت پیدا کړلی شي ربکه کې دویم عقیدې ته اشارت شو چې عقیده به دې دی چې ګورې د دې ټول خالق رب څوک دی الله دی رب د مربي په معنا سره دی یو شی کمال ته تدریجا رسول لکه نطفه ده د هغې نه د مور په ګېډه کې خشته ښکلی انسان جوړ کړ او بیا چې بار میدان ته راغی نو هغې کوم ځای ته کمال ته ورسو دې ذات ته څه ویلې کېږي رب ورته وایي هر یو څیز لاول پوټې وي تدریجا رو 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 په قلار قلارې کمال ته ورسوي دې زمیندار ته مجازي رب وایي ځکه چې تیغه روځي نو کله سر اچوي کله خاختراشي کوي او کله دارو درمل نو هغه بوټې کمال ته ورسېږي دا مجازي دی په حقیقت کې دا کارونه الله کوي دی یو ظاهري سبب نو رب څه معنا تاکې تدریجا د لوستلو او د بل د پویولو او د قرآن د تعلیم طاقت زه پیدا کوم رب نیمه او درېیمه ښه خبره شوه بسم ربک الذي خلق الانسان من علق دا عجیبه دلیل دی انسان یې د وینې د یو لوتړی نه پیدا کړ د مور په ګېډه کې علق اصل کې د علوق نه ماخوذ دی یو هغه شی چې هغه چسپان کېږي یو شي پورې هر شی چې وي یو بل شي یو شي پورې چسپان شي او ولګي یو ځای کې یو ټاکی دی راواغېسته او یو دیوال پورې دی ولګوله دې ته ویلې کېږي د دقه څیز نه الله یو خشته ښکلی انسان پیدا کړ خلق الانسان یو انس او محبت والا او یو قابل شخصیت دا د دغه څیز نه خدای پیدا کړ نو الله وایي چې دا کولی شم ګوره لوی عقیده ده خالق شو مالک شو دا ماشوم چې بیا د مور په ګېډه کې لویږي د دې لویولو پسې چې څومره طاقتونه لګېدلي دي دا طاقتونه ټول د چا په لاس کې دي دا د الله په لاس کې دي دې ماشوم ته دغه وخت کې د ده نوکان جوړېږي د مور په دې ګېډه کې د ده غوښه جوړېږي د مور په دې ګېډه کې د ده سرمن جوړېږي د مور په دې ګېډه کې دننه د ده وازګه جوړېږي د ده ویښته جوړېږي په سر د مور په دې ګېډه کې د ده ګرده جوړېږي د ده جگر جوړېږي د مور په دې ګېډه کې د ده کلمې جوړېږي د مور په ګېډه کې د ده سرمن جوړېږي دغې چربي هر څه جوړېږي دا خو مختلف طاقتونه غواړي که نه دا د څه نه جوړېږي دا مختلف طاقتونه چې د مور دې ګېډې ته الله تعالی د مور د طرف نه په یو پایپ او په یو طریقه باندې وردننه کوي دا او هر شی خپل ځای لځي نوکان جوړېږي دلته په دې ګوتو کې دا نوکان چته په سر کې جوړ نه شو دا بعضې بدبختیان وایي د اتفاقیاتو سره کار کوي هلکه اتفاقي بچیا دا خپې چته سر کې جوړې نه شوې څنګه اتفاقیات دي دا لاسونه چته هم په دې کونډو کې جوړ نه شو
دا پوز او سترګې چتم په دې سټ کې جوړې نه شوې او دا مخصوص اندام چتم په خوله کې جوړ نه شو. دا څنګه اتفاقیات دي؟ هر شی چې کم ځای له مناسب دی هغه ځای له خپل طاقت رسوي. د مور په ګیره کې دا کارونه څوک کوي؟ دې ته رب وایي. رب دا معنا ده، دا مفهوم دی. نوک چې د کم شي نه جوړېږي هغه شی به حقه ځای له رسي هلته به دې نوک جوړېږي. سرمن چې کم ځای کې جوړېږي هغه طاقت به حقه ځای له رسي نو هلته به دې سرمن جوړېږي. غوښه چې کم ځای جوړېږي هغه طاقت به هغه ځای له رسي هلته به دې غوښه جوړېږي. جګر چې کم ځای کې الله مقدر کړی دی هغه شی به هلته دی هلته به دې جګر جوړېږي. دې ته رب وایي. یوازې دا نه چې پروردګار او پالونکی رب یو ډېر لوی وسیع مفهوم لري. خپې وله جوړ کړي، عقل وله جوړ کړي، دماغ او نري نري رګونه بیا په دې مازغو کې او په هغې کې د وینې چلن، نه پکې بیټري شته او نه ټرانسفارمر شته او ستا زړه لګیا دی خپل حرکت کوي او وینه سپلای کوي او خراب او باسي او تازه وینه وجود ته رسوي او په وینو کې بیا هغه خلیې هغه څومره دي او په زرګونو هغه سپینې او سرې او قصې پسې دا چا پیدا کړلی؟ دې ته رب وایي. رب دا ورته ښایي چې زه رب یم نو تا کې د لوستلو او د تعلیم طاقت پیدا کولی شم. خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم. دوه خبرې دي. ربک الاکرم بعضې وخت کې یو سړی د یو شي تقاضا کوي چې زده کړم، استاد یې شومي، استاد ورته پوره خبرې نه ښایي. یاره ولې دلته که زه دا هر څوک یم خو دی ما سره یو شان شو. الله وی ربک الاکرم. ګورې زه سخي یم ښه چې د کوم څیز تا ته ضرورت دی فټافټ به درته حاضرېږي. زه به درته ښیم. ربک الاکرم الذي علم بالقلم. اوس دې کې بل اشارت شو علم بالقلم، اسباب به استعمالی. ما هم دله جبریل رالیږم دی ستا یو سبب دی. قلم شو مثلا، دې زمانه کې کمپیوټر شو مثلا، بل یو شی شو د تعلیم او د تعلم په لار کې چې کوم اسباب دي خو هغه زمانه کې که کمپیوټر یاد کړی وي شاید چې خلکو چې دا لا څه شی دی قلم استعمال شو. نو د علم دوه قسمه دی. یو سړی چې علم زده کوي دوه سببې دي. یو ظاهري سبب هغې ته وایي قلم شو مثلا، دې ته کسبي علم وایي. او یو وهبي علم دی. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل الله علیک کبیرا. وی هغه فضل الله علیک عظیمه، وی هغه شی تا ته نو معلوم او ما درته وښه. یا ماشوم ته هدیناه النجدین د ښې او د بدې لار ښودل. یا د غوا بچی پیدا شي دا څلور خپې چې اخلي او د مور غولانځه هغه په خوله باندې لشي. دا طریقې دا هغه وهبي څیزونه دي. الله تعالی القا کوي په یو طریقه، دې ته وهبیات وایي. او یو کسبي دي هغې کې اسباب له دخل وي. نو دواړه ورته دلته ښایي. علم بالقلم کې کسبي د قلم ذریعه د واسطې په ذریعه چې کوم علم حاصلی او ورپسې راځي علم الانسان ما لم یعلم دا هغه وهبي څیزونه شو. نو عقیدم شو پکې او بل اخلاقیات هم ورته ښایي نبي علیه السلام ته چې اقرأ بسم ربک. اخلاقیاتو باب دا دی چې ګورې د الله نوم به ځان سره ملګری کړې، بې د الله د نوم نه به یو کار هم نه کړې. دلته زمونږ په علاقه کې یو کس ډېر زیات مالدار شوی و، د دې ګاډو کاروبار به یې کوو. ناګانه پرېوته، ګاډي م لاړل، کورونه هم ختم شو او عجز فقیر شو. نو مې د یو ډرایور نه تپوس وکړه هلکه مې دا سړی خو د ډېر زیات اوچت لاړ، جایدادونه م واخېستلی شو او ګاډي م شو او حیدرآباد او ځای په ځای بنګلې م شي او یکدم لاړ پرېوت دار څه نه خلاص شو د کرۍ کور ته لاړ. ما ته یې وي چې دا یو څیز خراب کړو. وی سوات کې م ګاډۍ واخېسته، شوروم کې نوې ګاډۍ م واخېسته. وی چې واخېسته نو ما چابي را واخېسته دې نیکله مې ورکړه چې واله نیکه د خدای نوم واله او سټاټ یې کړه. وی ما ته وایي چې ښه د خدای نوم، زه هغه ګاډۍ علم چې بې د خدای د نوم نه سټاټېږي. ما پې 5 روپۍ ورکړې. بس وی اقا زد سات مې ټکه وخوړه. ملکان کې اکسیډنټ وشو چې واپس راتلو، زم زخمي شوم ام زخمي شو او ګاډۍ چور چور شو ختم. هغې نه پس زوال راغی هر څه ختم شو. ځکه پیغمبر علیه السلام فرمایي كل امر ذي بال لم يبدا فيه ببسم الله الرحمن الرحیم فهو اقطع یا اجزم. هر کار چې هغه ستا محتم بشان کاري ابه د خدای د نوم نه شروع کې بسم الله به ورسره وی نو دا به سر ته رسي، او که د خدای نوم دې ورسره وانغېږي سر ته به نه رسي. وروڼو د اسباب د چا په لاس کې دي؟ د الله. ته وایې ما تا خو اسباب استعمال کړل لیکن اسباب د چا په لاس کې دي؟ او ستا دا لاسونه د چا په طاقت کې دي؟ نو الله نه به مدد غواړئ. بسم ربک. او الاکرم لفظ چې زه سخیم تا ته علم خیم، ته به هم ځان کې د کرم ماده پیدا کې او بل ته به ګورې ښې. بهر کې دا څلورو علمونو باندې مشتمل دا آیتونه نبي علیه السلام ته ورکړی شو او رسول الله مبارک کور ته راغی. چې څنګه راغی او په خدیجې رضی الله عنها راننوت نو یخني کېده، کور ته ننوت. وی زملوني په ما څادر واچوې. ډېر لوی زور پې راغی. قرآن حکیم کې ځان له زور دی. حضرت زید ابن ثابت رضی الله عنه فرمایي دا د وحی کاتب دی، وحی به یې لیکله. سیوطي په اتقان کې دا حدیث نقل کړی دی. وی یو ځل وحی نازله شو د نبي علیه السلام دارون مبارک زما د رون د پاسه پروت و. وی زما دې رون له دونه زور ورکه کادت فخذي ان تردوه چې قریب و چې زما دا رون دې ټوټې کړی ډېر علامات کړی. او حدیث کې راځي چې نبي علیه السلام به په اوښه سور او په څاروي ټینګېدې به نه شو، څاروي فورا به کېناستې ده. او بی بی عائشہ صدیقہ فرمائی بخاری شریف کی حدیث تے وَلَقَدْ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ فِي الْيَوْمِ الشَّدِيدِ الْبَرْدِ
سخته یخنۍ کې چې به کله وحی نازلېدله لکه جنوري او دسمبر میاشت، نو چې ما به د نبي علیه السلام د مخ مبارک ته وکتل نو ان جبینه لیتفسد عرقا، وی د دې تندي نه به د خولو دا قطار لاندې را روان. او بل حدیث کې راځي حضرت عمر فاروق او د حضرت اعلی روایت په بخاری شریف کې راځي د جعراني په مقام د اعلی حضرت عمر ته وی یاره ما ته هغه ټیم به څنګه وښیي چې په نبي علیه السلام وحی راځي. وی پورېږه چې کله شروع شي درته به ووایم. وی دی کې نبي علیه السلام نه چا د مسلې تپوس وکړه وحی را شروع شوه. حضرت عمر ما ته وی راشه اعلی ورته ګوره. وی چې نبی علیه السلام نه وحی آثار لاړ او ما ورته کتل وی سترګې تکې سرې سرې وې او رګونه د مخې پړسېدلي او وی غټې غټې ساګانې غښتلې. نو دا انا سنلقي علیک قولا ثقیلا، د ثقیل یو خوا بله معنا د مشوره، یو دا چې نبی علیه السلام له به ډېر لوی زور ورته. نو دا لومبې وحی وه نو ډېر لوی زور او هیبت په نبی علیه السلام راغی او کور ته راغی او بیا بیبي خدیجې رضی الله عنها ته یې په ما څادر واچوه. بهر کې پرړو دې نه باقي چې څه واقعات حالات دي اب انشاءالله آینده جمعه کې درته بیان کوم. خو زه درته دا وایم چې د سیرت د نبي علیه السلام د اورېدو په مقاصدو ځان پوه کړئ. یو مقصد دا دی چې موږ د خپل پیغمبر د حالاتو نه ځان خبر کړو. موږ د دنیا د دې لیډرانو د حالاتو نه څونه خبرېږو او دا قائد اعظم په دې تاریخ پیدا دی او په دې وفات دی او پاکستان جوړېدو سره مثلا تعلق دی او اقبال لام اقبال او فلان کې او فلان کې او فلان کې. نو زموږ د دین لوی رهنما محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. پکار چې موږ د هغې د حالاتو نه ځان خبر کړو. زمونږ د ایمان او د اعمال دی د هغوی د برکت نه دي. او دا یاد ساتئ چې د چا عظمت په لکې کیني که نه نو هغه سره فطري نفسیاتي اثر دا چې هغه سره مینه محبت پیدا کېږي. نو مینه محبت به پیدا شي او د مینې محبت مقصد اتباع د نبي علیه السلام د ګورې غټ مقصد دا دی چې جمدی قوم هغه دی چې د خپل مشر تاریخ هیر نه کړي، یاد وساتي. او چې کوم قوم د خپل مشر زور تاریخ هیر که دا مل قوم دی مل. انګریز زمونږ په دې وطن کې په نظام تعلیم کې داسې خباستونه را دننه کړي دي چې زمونږ په نظام تعلیم کې کومه حصه چې پیغمبر مبارک له پکار ده او د هغه صحابو له پکار ده او شریعت له پکار ده د هغې حصې نه زمونږ نظام تعلیم محروم پرېښی دی. زمونږ بچي به ښه لوی تعلیم به وکړي او ښه علم به حاصل کړي خو چې کوم اسلامي تربیت کې د هغې نه به خلاص پاتې وي. زمونږ حضرت شیخ صاحب رحمت الله علیه مولانا حسن جان صاحب رحمت الله علیه د هغه خبره مې درته نه وکړې. وی مدینه منوره کې ناست وم یو وکیل دی د دې هزارې مانسېرې وی ما ته وی څه کې برخورداره مې چې دې جامع کې سبق ویم. وی ما ته وی خلک اسمان ته وختل سپومې ته وختل او ته زړو پسې ګرځې. وی ما ورته چې کاکاجي هغه سپومې مې تا ته پرېښې ده هغې ته ته خېجه او زه به د خپل پیغمبر زاړه یادوم. وی بیا ما ته وایي چې برخورداره دا نبي علیه السلام د اکبر پاچا زمانه کې تېر شوی دی. مې چې تا ته دا پته نه لګي یاره ما خو پلانکي سکول کې او پلانکي سکول کې سبق ویلی دی. هغه سکولونه هغه سکولونه چې د دې ګندو خلکو سره تعلق دی میشن او د فلان کې فلان کې د خپل پیغمبر د تاریخ نه نه دی خبر. او د هغه الفاظ دو ما ته اوس هم یاد دي. وی په لاهور کې یو پرچا د جرنالیزم کې دا سوال راغلی و چې په نبي علیه السلام نوټ ولیکئ. نو هغه سوال داسې و چې د خندا نو بیا هغه شی بار اخباراتو ته راوتی و او په ادارې لیکلی شوی وې. نو چا لیکلي و په مکه مکرمه کې یو مالدار کور کې پیدا دی. چا لیکلي و چې د میټرکه پورې تعلیم په مکه کې حاصل کړ او اعلی تعلیم له آکسفورډ یونیورسټۍ ته تللی او چا پکې په کشمیر کې پیدا شوی. دا د خپل پیغمبر مبارک د تاریخ نه خبر. څومره لوی احسانات دي. محسن انسانیت محسن انسانیت. بلکې زه یو جمعه به راته په دې بیان کوم چې نبي علیه السلام یوازې د انسان دپاره نه وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. حیواناتو دپاره هم د رسول الله مبارک وجود رحمت و. غلامان او وینځې او څه ورته ویلي کې کافر او حیوانات د ټولو دپاره یو بهترین نظام موږ ته پرېښی دی او ټول نظام کې رحم رحم رحم. نن خو دا زموږ د اغیار لګیا دی چغې وایي او په اسلام یو غټ لیبل یې د پاسه لګولی دی. اسلام کې چې کوم مودت دی اسلام کې چې محبت دی انسان ته انسان ولې وایي انس د دې خپله ماده انس دی. انس الفت ته ویلې کېږي یو بل سره الفت به ساتې. افسوس چې موږ خلکو خپل اسلام نه دی پیژندلی. د اسلام غلط روح که موږ ته څوک پیش کړي نو موږ وایي دا اسلام دی موږ ته پته نه لګېږي. نو اسلام نه ځان خبرول پکار دي د پیغمبر د حالاتو نه ځان خبرول پکار دي اسلامي تعلیمات نه ځان خبرول پکار دي چې موږ په هغې باندې عمل وکړو. رب العالمین موږ د نبي علیه السلام مبارک لږ مې وخت به زیات واغېشته. پروردګاره د هغې په تعلیماتو زموږ عمل نصیب کړي. الله زموږ اسلامي اخوت نصیب کړي. پروردګاره د نبي کریم صلی الله علیه وسلم راوړل شوي دین د هغې عقاید اعمال اخلاق پروردګاره زموږ نصیب کړي او زموږ په دې معاشره کې د قرآن او سنت نظام راولې امن پکې راولې سنت سکون پکې راولې. الله که څوک حاجتمند دي حاجتونه یې پوره کړي څوک مریضان دي ته له شفا ورکړي څوک مقروضین قرضدار دي قرضونه خلاص کړي چاته څه پریشانۍ ټینشنونه یې هغه په خیر او په خوشحالۍ بدل کړي. الله ته زموږ نه راضي شي زموږ ټول اعمال د خپل رضا د حصول ذریعه وګرځوي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد
یو سړی مړ شي او د هغه قاتلان ګڼي بالکل په یو کس باندې ګڼو کسانو لم قصاص ورکېدی شي. یو حضرت عمر په زمانه کې داسې شوې وه، کسان ګڼو نو وي دا خو سړی یو مړ دی او ته پې ګڼ کسان وجنئ، وایي که ټول د صنعا خلک په دې قتل کې شریک هغې له هم پې سزا ورکوم. دا وظیفه ده به چې د بل دغه کې ته ووایم بېروزګار دی